بله مسله د سرسایې ده. د سرسایې په باره کې 14 مسائل موږ راجمع کړي دي. اوله مسله دا ده چې په فقیر باندې سرسایه واجب نه ده. یو سړی و فقیر وي نو په هغه باندې سرسایه واجب نه ده. بعضې قومو کې دا رواج وي چې هغه که غني وي که فقیر وي سرسایه ورکوي. نو که چیرې یو سړی فقیر وي صاحب نصاب نه وي زکات ور باندې واجب نه وي نو په هغه باندې سرسایه نشته. دویمه مسله دا ده که چیرې یو سړی مریض وي یا شیخ فانی وي روژې نسي نیولی نو په ده باندې سرسایه څه ده واجبه ده که څه هم روژې نیولی نسي. دریمه مسله دا ده که چیرته یو سړی داسې وسي چې د کوچني اختر د ورځې نه بعد سرسایه ورکړي نو د غاړې خلاص نه دي دی به بیرته خپل سرسایه په راتلونکي کال کې راګرځوي. څلورمه مسله دا ده که چیرې یو سړی صاحب نصاب و پیسې در وغوښتلې نو په ده باندې سرسایه واجبه ده. دا یو. او د چې کوم کوچنیان بچیان دي چې فقیران وي په هغو باندې هم په ده باندې واجبه ده چې هغو سرسایه به ورکوي. او کم د ده بچیان که چیرې بلوغ ته رسېدلي وي خو لیکن معتو وي یا مجنون وي یعنې یو بچی وي چې هغه بلوغ ته رسېدلی وي خو لیکن مجنون وي لیونی وي په ځان نه پوهېږي نو په ده باندې هم د هغه مجنون سرسایه واجبه ده. پنځمه مسله که چیرې د دغه سړي غټ بچیان وي یعنې بچیان یې بلوغ ته رسېدلي وي نو په ده باندې واجبه نه ده چې دی خپل هغه بچیانو چې بلوغ ته رسېدلي وي د هغه سرسایه ورکړي او نه په ده باندې د ده د ښځې سرسایه واجبه ده. نو په دغه سړي باندې نه د ښځې سرسایه واجبه ده او نه د هغه بچیانو چې هغه بلوغ ته رسېدلي وي سرسایه ور باندې واجبه ده. خو لیکن استحسان که چیرې کوي یو څوک احسان کوي شګړه کوي نو بیا جایز دی شګړه وکړي خپل د ښځې سرسایه ورکړي او خپل د بچیانو سرسایه ورکړي چې بلوغ ته رسېدلي وي. شپږمه مسله دا ده که چیرې یو سړی داسې وي چې هغه په روژې کې وفات سي یعنی مطلب دا دی چې د کوچني اختر د سحر د داخلېدو نه مخکې وفات سي نو په ده باندې سرسایه واجبه نه ده. وهو مسله دا ده که چیرې یو سړی و بچی پیدا سو یا یو کافر و مسلمان سو خو لیکن د کوچني اختر د سحر نه مخکې بچی پیدا سو یا مخکې کافر و مسلمان سو نو په ده باندې سرسایه څه ده واجبه ده. وهمه مسله دا ده که چیرې داسې الټه کار پیښ سو د یو سړي بچی پیدا سو یو کافر و مسلمان سو خو لیکن د کوچني اختر د ورځې نه بعد یو بچی پیدا سو یا پس یو کافر و مسلمان سو نو په دوی باندې سرسایه واجبه نه ده. اتمه مسله دا ده چې سرسایه به څومره ورکوي. که چیرې د غنمو حساب دی ورکوي نو په باندې 2 کیلو د غنم حساب دی وکي. او که چیرې کشمش ورکوي او یا وربشي ورکوي نو هغه 4.5 کیلو تقریبا حساب دی وکي. یعنی په باندې 2 کیلو غنم چې نن سبا تقریبا پاکستان کې چې کم دی 102 یا 3 روپۍ جوړیږي احتیاط دپاره دی 110 روپۍ حساب ورکي د غنمو. او که چیرې وربشي ورکي یا مثال په طور مالدار وي ښه پیسهدار وي هغه غواړي چې یاره زه د کشمشو حساب کوم نو بیا دې د هغوی حساب وکړي 4.5 کیلو کشمش حساب دی ورکړي پیسې دی ورکړي. نهمه مسله دا ده چې د مسجد امام ته سرسایه ورکول څنګه دي. مسجد امام ته سرسایه ورکول که چیرې هغه فقیر وي هغه امام فقیر وي نو سرسایه جایزه ده خو لیکن شرط به دا نه لګوي چې زه ځکه سرسایه ورکوم چې دا زما امام دی د امامت د وجې نه به دا سرسایه نه ورکوي. که چیرې دا شرط پکې وي نو بیا جایز نه دی چې زه په دې شرط دته سرسایه ورکوم چې دی زما امام دی د امامتوب د وجې دته سرسایه ورکوم. او که چیرې د هغې سرسایه ورکوي چې دا بهتره خبره ده بیا تر ټولو نه دا بهتره خبره ده چې هغه عالم هم دی
او د مسجد امام هم دی او فقیر هم دی نو باید سرسایه ورکی بهتره خبره ده خو لیکن شرط بنه پښ کې لګوي. لسمه مسله ده کچيري یو سړی را ولاړ سو مسکین ته سرسایه ورکړ خو مسکین بالغ ته نو رسیدلی کوچنی وو نو د سرسایه جایز نه ده برته خپل سرسایه راګرځوي. شرط پښ کې ادا دی چې هغه مسکین چې هغه بلوغ ته رسیدلی وي سرسایه به ورکوي. یو لسم مسله دار کې چیرې یو سړی قیدی ته سرسایه ورکي یا اسیر ته سرسایه ورکي خو هغه قیدی چې هغه مالدار وي پیسې دار وي یعنی صاحب نصاب وي خو لیکن په دغه ټیم کې د چې قیدی وي یا اسیر وي شي نه لري د سره په حال شي موجود نه وي نو په د باندې سرسایه هم څه ده و یعنی جایز ده چې سرسایه ورکي. دولسم مسله ده چې دا خلق چې هغه سرسایه ورکوي د غنمو حساب چې وکوي یا د وربوشي حساب چې کوي او یا د چې کوم کشمش چې کوم دی دوه حساب کوي نو چې کوم عام ریټ وي یا کوم عام قیمت وي دا غي حساب دی وکي. بعض داسې دکانونه وي چې هغه حکومتي دکانونه وي چې هغه نن سبا یوټیلیټي سٹور ورته وایي یوټیلیټي سٹور دا غي حساب نه ورته کوي ځکه پاره کې غنم او وربوشي او چې کوم نور چې کوم سامان دی پاک ارزانه وي نو دا غي حساب نه ورته کوي چې یار په یوټیلیټي سٹور کې خو غنم په دغه ریټ دی دا حساب ورته کوم نه بلکې چې کوم عام حساب وي چې کوم عام قیمت وي چې کوم عام دکانونه وي په کوم ریټ چې په کوم غنم پاغو کې خرڅيږي داغه حساب دی ورته وکي داغه مطابق خپل سرسایه ورکي. د لسمه مسله ده باج داسي صندوقخانه یې شي وي د دکانو مخته چالتي لیکلي وي چې سرسایه ته واچوس دا موږ فقیرانو ته ورکو نو دلته سرسایه ورکول جایز دی او کنه. بعضو فتاوا لیکلي دي چې جایز دي خو لیکن شرط دا دی چې دا به سرسایه به فقیرانو ته رسوي او عاجلا به ورسوي. دا دوه شرط پښ کې لګولې دي چې هغه اعتباري شخص وي او ستا اعتبار ور باندې وي چې دغه صندوق والا به لازمه سرسایه فقیر ته به ورسوي او عاجل به ورسوي. دا مطلب چې د کوچنی اختر د سهار یا مخکې به د سرسایه ورسوي نو بیا ورواچو دا صندوق ته هغه به وکیل جوړ سي او سرسایه به ستا طرف هغه فقیر ته ورسوي. څوارلسمه مسله ده چې یو زنانه حامله وي نو آیا د حمل سرسایه ورکول جایز دی او مستحب دی او که واجب دی. بعض علما د شکریه په لحاظ سره دا خبره کوي چې شکرن دا سرسایه کې چې د حمل چې کوم د شډې حمل وي د سرسایه ورکړل سينو مستحب او جایز ده خو لیکن واجب نه ده. یعنی که چیرې یو زنانه حامله وي نو واجب نه ده چې خامخا دا سرسایه د حاملې چې کوم بچي په نس کې وي دا بچي سرسایه به ورکړي خو لیکن بعض علما ودا لیکلي دي چې شکرن چې دی وایي زه شکر د الله ادا کوم نو کولای شي چې دې سرسایه ورکړي یعنی مستحب خبره ده واجب نه ده.